الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم. سورة بقرة لنبے سپارہ 118 نمبر آیات مبارکہ. مخی آیات کے اللہ رب العزت فرمائل دا یہود متعلق چی یہود و نصارا او دارنگ مشرکین دا اللہ دا پار زامن و اولاد و بچی ثابتی. دا دوی دا خیال چی دا اللہ بچی دی، زامنی دی، لونے دی، فرشتی لون دی. اور بعض انبیاء علیہ السلام متعلق فرمائی اللہ فرمائل چی دا یہود و نصاراوی چی دا اللہ زامن دی. اللہ رب العزت داغی رد کو فرمائل سبحانہو، اللہ رب العزت دا سے خبر و نپاک تی نی اولاد شتا، نہ دا چانا پیدا دے و نہ دا سوک پیدا دی. بیا دا کم آیات سے ذکر شوی دی پدے کہ اللہ رب العزت فرمائی چی خلق چی کم یہود و نصارا دی، دا خلقم دا سے مطالبے کی دا انبیاؤنا کمی چی مخ کی کڑی دی یہودیانو و نصاراو چی اللہ دی مون تزانو کی، مونگ سر دے خبری ہو کی، یا دے مونگ لا تیار دا جنت نا درستخان و خوراک راوڑی. دا بعض معجزے دا فرمائشی معجزے بے کولی چی دا سی اوشی نو مونگ بتاو منو، مونگ بستا پیغمبریو منو، ستا رسالت پو منو، ستا تا اللہ پیغمبری دا با مونگو منو. خپل مطالبے بے کولی دا خپل شوق و بعضی مطالبے اللہ رب العزت اغا قبول کڑوی، یعنی اغا سیکڑی ہمو خود بے مخ کی دا اللہ رب دا فرمان جاری کی دا چی دا خپل خوخی معجزی مغوارے ورنکمو پاگی باند بیا ایمان رانوڑن، بیا سا پار دیر سخت فیصلی بھی اور وقت شوی ہم دی. بہرحال دی آیات کے اللہ فرمائی وقال الذین اووی الذین خلق لا یعلمون، کم چی نپوئی گی، کم خلق نپوئی گی. دین سوک مراد دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دین مراد اغا یہود دی، دین مراد سوک دی یہود دی. ابن جریر رحمہ اللہ فرمائی دین مراد یہود دی. دارنگ بعض مفسرین ذکر کری دی چی دین مراد نصارا دی، لکہ مجاہد رحمہ اللہ ذکر کری دین مراد نصارا دی. یولی بعضی پتیدی باندی کے اعتراض کی چی لا یعلمون ذکر شوی دی، دا نپوئی گی. حال دا چی مخ کی ذکر کری دی چی دا دی خلقو تا یہود و نصارا کو چونکہ اہل کتاب دی نو ناپویا و انپڑو تا ولی ویلی شوی ناپویا. نو دی مفسرینو علماء اکرامو جواب کرے دی وی دا دین ہم کا مراد یہود و نصارا شی. نو بیائی جواب دا دی چی سیبا کم انسان پخپل علم باندې عمل نه کی دا پشاندان پڑھ دی. یو سړی پوی یو ځان نه پوی کی
مونږ وایو کنه ته خو دا خو د ناپوهیو په شان د کار یې وکړو. نو چې معلوم علم ورسره شته او کتاب شته راغلی تورات او انجیل هغه شته دی خو عمل پې اوس نه کوي په شان د انپړو دي جاهلو خلک. نو هغه خلک چې لا یعلمون دي لا یعلمون چې نه پوهېږي ناپوهې دي. او بعضو مفسرینو د دې نه مراد اهل عرب مشرکین ذکر کړي دي. د عربو کوم مشرکین دي د دې نه مراد دا خلک دي. نو بیا په دې کې اړو څه اعتراض هم نشته چې مشرکین د عرب ته مراد شو نو د هغوی دپاره څه مخکې نه څه کتاب نه و بلکې بغیر کتاب نه ځکه دا یو څه دین و نه د مشرکینو د عرب خاص کر هغه بت پرستو. نو د هغوی متعلق وی فرمایي دا ذکر دی. بهرحال فرمایي لا یعلمون کم چې نه پوهېږي لولا یکلمنا الله نو دوی به څه وي دوی به وي لولا یکلمنا الله چې ولې خبرې نه کوي مونږ سره الله رب العزت الله مونږ سره خبرې ولې نه کوي الله دې مونږ سره خبرې وکړي مونږ به ستا پیغمبري ومنو. مفسرینو ابن جریر رحمه الله هم دا واقعه ذکر کړی دی. یو یهودي راغی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو. وی چې اې دا الله رسوله ته د الله پیغمبرۍ دعوه کې نو الله دې مونږ سره خبرې وکړي الله دې مونږ ته خپل ځان وښیي مونږ به څه وکړو مونږ به ستا پیغمبري ومنو. یا څه دلایل تا سره شته واضح دلایل داسې قسمه مطالبې وکړئ. الله پای باندې دا آیات نازل کړی دی. یا فرمایي دا داوینه ادینه مراد خلق دي او تاتین آیه یا ولنه راځي مونږ ته آیتون سشي نخي ښکار دلایل چې کوم د دوی مطالبې وي هغه شان دي نخي ورنه د هر یو نبی باقاعده معجزې د پیغمبر دلیلی د پیغمبرۍ لپاره دا معجزه ښکاره دلیلی او معجزه ټول عمر داسي چې هغه د انسان په وس کې نه څوک داسې نشي کولی. حضرت موسی علیه السلام چې کومې معجزې وي هغه انسانانو نه کړي دي او نه به یې وکړي دا معجزې وي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بېشبها بېشماره معجزې وي خو دوی د خپل چاهت معجزې غوښتلې د خپل چاهت د خپل خوښې معجزې غوښتلې چې داسې وي نو داسې به ومنو چې داسې و به منو لکه الله دې موږ سره خبرې وکړي. مشرکینو دغسې وي. الله فرمایي کذالک دغه شان قال ویلیو دا شان دی ویلیو الذین خلقو من قبلهم چې دوی نه وړاندې تیر شوي دي کم چې دوی نه مخکې وو مخکې خلک یهود او نصارا چې کوم د خپلو انبیاو نه دغه شان دی مطالبې کړې وي دغه شان دی ویناګانې کړې وي. الله فرمایي دا یې متعلق مثل قولهم په شان د دوی د ویلو دوی چې څنګه ویل او څنګه مطالبې د دوی دغه شان دی د مخکینو خلکو د خپلو پیغمبرانو نه دغه شان مطالبې کړي دي دغه شان د ویناګانې هغوی هم کړي دي. فرمایي تشابهت قلوبهم یو شان دي قلوبهم د هغوی زړونه د هغوی او د دوی زړونه یو شان دي هغوی هم په عناد کې دي او دوی هم په عناد کې دي د هغوی هم د حقیقت سترګې پټې دي دوی هم د حقیقت سترګې پټې دي. عناد او دشمني د اصل کې نوري سم نشته او د پته ده د الله پیغمبر حق او سچ دی. یهود او نصاراو ته هم پته وه خو هسې او دشمني ورسره وه د پیغمبر سره خپله دشمني عناد چې ورته ویل کېږي. دغه رنګې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم د دې مشرکینو او د یهودو نصاراو یو دشمني وه. دا دشمنۍ د وجې نه پیغمبر یې منه نه نو خپلې مطالبې به یې ذکر کولې. الله فرمایي د دوی زړونه او د هغوی زړونه یو شان دي څنګه چې د هغوی زړونه ورانو د عناد او د بغض نه د حسد نه ډک دي دقسې د دوی دا هم دي. الله فرمایي قد بینا الآیات بېشکه بیان کړي دي مونږه آیات نښې او نښانې معجزې مونږ بیان کړي دي دلایل مو بیان کړي دي لقوم د پاره دا قوم د پاره یوقنون چې څوک یقین لري کم قوم کم خلق
د الله په دلایل باندې یقین لري نو هغوی دپاره موږ بلاش دلایل بیان کړي دي د پیغمبر هر بلاش دلایل دي معجزې دي او د پیغمبر په پیغمبرۍ باندې رسالت باندې باقاعده واضح دلایل شته لکه دا قرآن مجید ځان له یو معجزه ده که نه ده پیغمبر امی دی انپړه دی او څومره منظوم کتاب لکه څنګه چې نظم مزیداری دغه شان د قرآن د الفاظ یو ترتیب سره روان دی داغه وخت غټو شاعرانو هغوی جواب ورکړو چې دې مقابله موږ نشو کولی دا خو د انسان کلام نه دی وایي دا خو د چرته د بل چا کلام کې دی چې د انسان کلام نه دی نو چې هغه خلکو چې کم پوهه خلکو په بلاغت او فصاحت مالکانو هغوی د دې خبرې اقرار کړو دا د انسان کلام نه دی دا د بل چا کلام دی خو دا ځان له یو واضحه معجزه ده نو په دې باندې ایمان ولې نه راوړو الله فرمایي هغه خلک په ایمان راوړي دا هغه چاته دلیل ښکاري کم خلک چې یقین والی یقین لري په خبره باندې حق باندې یقین کوي او چې په حق باندې یقین نه کوي نو هغه ته که په لکونو نه په کروڑونو دلایل هم ذکر کوي دا دپاره داسې دي لکه چې سره اړو ذکر کړي نه بعضې کس ته به ډېرې ښې خبرې کې دلایل به مو ته وی دارنګې نصیحت به مو ته کې خو بیا هم ځان نه داسې کس جوړ کړي ته به ګیناړو دی اصلا خبر نه دی خو چې انسان ځان ناپوهېږي نو هغه بیا چاپلار پوهېږي مونږ وایو چې نه ځي نو په شا به دې کم خیال دی که نه او چې نه خوري نو سل به سره کوم بیا نو سړی ځان په زور وایي چې بس یاره زه یې منم نه نو بیا خو دا دې ته عناد وایي دشمنی وایي نو بیا د الله فرمایي هغه خلک چې کوم حق باندې یقین لري هغه خلکو دپاره دلایل شته او کوم سړی چې په حق یقین لري دا لپاره دلایل که هر څومره ذکر شي دا په نظر کې اثر اړوي نه الله فرمایي وقال الذین ویا خلق لا يعلمون کم چې نه پوهېږي لولا یکلمنا الله چې ولې نه کوي مونږ سره الله رب العزت خبرې او تأتینا آیه یا ولې نه راځي مونږ ته څه نښې نښانې او معجزې او دلایل واضح دلایل مونږ ته ولې نه راځي دا د خپل سوچ مطابق واضح دلایل غوښتل کذالک دا شان قال ویلو الذین کسانو من قبلهم چې دوی نه وړاندې تیر شوي دي مثل قولهم په شان د دوی د وینا دوی څنګه وینا کړې دوی څنګه سوالونه په الله په پیغمبر کولو دقسې مخکې خلکو هم کړي تشابهت قلوبهم یو شان دي د دوی او د هغوی زړونه او د هغوی زړونه دا یو شان دي هغه یهود او نصارا او دا مشرکین